و یو سړی روانو بزرګو په لاره مولانا زکریا رحمت الله علیه دا واقعه لیکلې ده لوی سړی د معتمد یو بزرګ په لار روانو لار روان دی د یو مقبره کې تیریږي داسې ناګانه یو قبر سره کېناست او داسې سترګې پټې کړې ډډې والده او خوب وله راغی چې خوب راغی دې بزرګ ته اوس ګوري په دې حالات کې چې د دې قبرونو د شلیدل وشو او د قبرونو نه خلک راووتل او یو طرف بل طرف ته منډې وی نو دا بزرګ د خلکو ته حیران شو خو یو کس دی هغه ډېر په خوشحالۍ او په ارام او په اطمینان باندې دی منډې تړلې وغیره نه وي نو دی رانږدې شه کس ته وی یاره دا نور خلک ډېر په عذاب دي منډې تړلې وغیره وي خو ته ډېر په ارام او په خوشحالۍ وی یاره زما حاجت نشته دی ته وی ولې وی دا خلک منډې تړلې دې دپاره وی که خپل خپلوان څه صدقه خیرات وغیره کړی چې د هغې ثواب ما ته راشي او وی زما دې ته حاجت نشته وی ولې وی زما بچی د قرآن حافظ دی وی زما بچی د قرآن حافظ دی او هغه د ورځې تلاوت وکړي او د تلاوت نه پس وی الله ما دا تلاوت وکړو زما د پلار ته الله وفات دی د دې ثواب ما هغه ته وبخښه خدایا د قبر د عذاب نه وساته وی زما حاجت نشته وی ستا بچی کوم ځای کې دی وی زما بچی په پلان کې دکان کې دی ناست دی او د تلاوت کوي تلاوت ثواب ما ته رابخي دی بزرگ چې دا حالت نه پس د چې سترګې غړې شوې او بیا سار شو دی لاړه او اقه ځای ته ځان ورسوه حافظ دکاندار ته ودرېده ورته وی ته څوک یې وی پلان کې وی پلار دی وی هغه وفات دی چې د خلکو نه فارغ شوي تلاوت کوي دا څه کوي تلاوت کوم وی حافظ ما وی دا ثواب د دې خپل پلار ته بخم دی بزرګ ورته دا ټول حالات وی قصه ورته ذکر کړله دا بچی ډېر خوشحاله شه مولانا زکریا رحمت الله علیه لیکي وایي څه موده پس دا بزرګ په دغې لاره باندې بیا ته او اقه شانته حالات جوړو چې ګوري دغې مقبره کې هغه سړی هم راپاڅېدلی دی او منډې تړلې وی تپوس کوي چې دا ولې وی چې یاره یوه هفته وشوله زما هغه بچی د حافظ هغه وفات شوی دی اوس د قرآن تلاوت راپسې نه کیږي